د ټولو پیغمبرانو په آخره کې الله رب ذوالجلال حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک راولېږه. دا څومره پیغمبران چې الله رب ذوالجلال را لېږلي دي، نو د مؤمن ایمان دا به ال پوره کیږي چې دی په دغه پیغمبر باندې په حیثیت د پیغمبري ایمان راوړي، چې دی وی چې آدم علی السلام د الله پاک رښتونی پیغمبرو، نوح علی السلام د الله پاک رښتونی پیغمبرو، دغه رنګي تمام انبیاء کرام علیهم السلام 1,24,000 کم و بیش دی به ایمان راوړي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک الله رب ذوالجلال په دغه سلسله کې آخري پیغمبر راولېږه. نو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په پیغمبري باندې به ایمان راوړي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د الله پیغمبر دی. خود نورو پیغمبرانو نه یو خبره سیوا شوا، هغه دا خبره سیوا شوا چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په نبوت باندې بم ایمان راوړي او د حضور علیہ السلام مبارک په ختم نبوت باندې بم ایمان راوړي. که یو بنده دا وای چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیغمبر منم او خاتم النبیین نه منم، دغه سړی خکلک او اعلی کافر دی، دا مسلمان نه دی. تبه د الله په پیغمبر په حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په نبوت او په رسالت باندې بم ایمان راوړي او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ختم نبوت باندې بم ایمان راوړي. یو خبره منل او بل نه منل دا ایمان نه دی، دغه سړی کافر دی. او چې څوک د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نبوت منی خو ختم نبوت نه منی، هغه سړی کافر دی. او داسې کافر دی که یو کس را پاشي او هغه دا وایي چې زه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیغمبر منم د الله او خاتم النبیین منم، خو چې دا کوم وته خاتم النبیین نه وي دې سړی ته کافر نه وي ما، نو دغه سړی چې د ایمان داوا کوي دیم کافر شو، تم کافر